کافی عوام کی بج رہی ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ریلیز ہو رہی ہیں، تو جو پارٹی ہیں وہ اتفاق ہے ان کا، تو اس لحاظ سے تو ہمیں کامیابی نظر آتی ہے اور ان شاء اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کام ہم قانون کی دائرے کے اندر، آئین کی دائرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہو، پارلیمنٹ کام کرے، یہ چیزیں ہیں۔ الیکشن ہو تو وہ منصفانہ الیکشن ہو، تو ہمارا تو یہ اسٹانس رہے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن بڑے منصفانہ الیکشن ہوں گے، اور جس کی بھی حکومت آئی ہم اس کو تسلیم کیا۔ ایک بہترین کردار ادا کیا ہے کرونا وائرس کی آگاہی میں، اور یہ ان کا فرق بھی بنتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور اس پہ میں اپنی Corona collective juga sendiri no itu entertainment bahwa buat tahun kita awal itu corona kan dia attention no itu kenapa entertainment programnya masih tahun kita awal itu کیونکہ یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ چینل ہے، اور کرونا وائرس میں جب آپ سیکلوڈیڈ ہوتے تھے یا اپنے آپ کو الگ کرتے تھے، تو اس وقت لازمی بات ہے کہ ذہن پہ بڑا بوجھ پڑتا ہے، تو اس لیے یہ اس چینل نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، لوگوں کو کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا وہ مواد پیدا کیا، اور اس لحاظ سے ان کی خدمت جو ہے وہ یاد رکھی جائے گی۔ تو kita pun dia mendatangkan show kerja lepas khilaf menjalsi شروع کړی دي څه ګڼئ چې حکومت په تاسو د جلسو سره په استعفا ورکولو باندې مجبور شي او که نه؟ یہ مونږ صرف د حکومت خلاف مہم نه شروع کړی، بلکې د عوامو چې کوم مشکلات او مسایل دي د هغې اګاهي مو کوو، هغه مونږ رجوع کړي دي، ځکه چې خلک بې انتها پریشانه دي، مجبوره دي، مهنګائی ده، بېروزګاري ده، ګیس نشته، بجلی نشته، دا ټول شیزونه، اوړه نشته، چیني نشته، نو د دې لپاره موږ یو اواز اوچت کړی دی، او حکومت دلته خو عجیبه حال دی، دا خو د یو اپوزیشن یو فرق جوړېږي چې هغوی خپل یو اظهار خیال وکړي، او د قانون دایره کې دننه جلسې وکړي، جلوسونه وکړي، دغه دې خبره نشته، حکومت دا ګڼي چې دا زموږ سره دښمني کوي، دې کې د دښمنۍ خبره نشته، خو دوی صحیح پارلیمنٹ چلولی نو دا هر څه پارلیمنٹ کې کېدل، خو پارلیمنٹ چې دوی صحیح نشي چلولی بیا خو عوام ته راځو، نو په دې لحاظ سره زما په خیال پریشانه دی حکومت، کم طریقې سره چې د هغوی هغه ترجمانان دي، روزانه هر دویمه ورځ پس عمران خان دا خپل ترجمانانو یې راغوښتي، هغوی ته وایي چې یہ بات کرو، یہ کرو، ایکٹیو ہو جاؤ، تیز ہو جاؤ، دې حده پورې چې داسې الفاظ استعمالوي چې کوم هغه نه چې څوک زیات خراب الفاظ استعمال کړي د هغه نمبر اوچت شي۔ مشر دا ته وایي چې حکومتي ترجمانان لکه تاسو ذکر وکړو، هغوی بار بار دا وایي چې یاره اپوزیشن چې کوم هغه دمکي دړکې ورکړې ده د استعفاګانو، نو هغه دې پیش کړي چې بار بار دا وینا کوي، تاسو څه خیال دی چې اپوزیشن چې کوم پی ډي ایم کې شامل ګوندونه دي هغه به په استعفا چې کوم هغې وینا کړې ده دې ته به څومره عملي ګامه واخلي؟ استعفا خو مونږ دوی په مرده باندې خو نه وکړو، استعفا خو مونږ 31 دسمبر پورې به راجمع کېږي، هغې نه پس به خپل هغې ته ګورو او په موقع صحیح موقع باندې ورکړو، د دوی دې خو وایي چې اب دې دو دا څه دې خبره کړې ده، دوی به مرده خو نه وکړو، مونږ خو به خپل هغې ته حالاتو ته ګورو، هغې مطابق به بیا استعفاګانې راځي، به په دې باندې هېڅ اختلافات نشته، په یو شي باندې د پی ډي ایم چې سمره پارټۍ دی په هغې کې اختلافات نشته۔ ډېره مننه چې بالکل دا د قومي وطن باندې کی شمولیت کله خو دې حوالې سره لوم شروع کړو زمونږ والد صاحب او
قلبي مثلا منغبا اقوى كهو خار ورقوتي وكلو كي مثلا لا بغنا دل تبع جاب بيكو لما لو كسب نمغا في خانه ولا دي لي اثر لو باقي لي اثر دم يو تعلق غشوي دي تدي مثلا مراتل الشيء كوكي بيكو تقول تاج مشارع رئيس صاحب تبرشا رئيس صاحب بچا صاحب ټول برابر سګړې څومره مضبوط د شي پارټي فعلی شاسک شي مو ډېر ولکه غواړو چې دا پیښور خاص یو داسې نماینده را مخامخ شي چې هغه پیښور کې هغه وخت یې کړي هغې د دې د روایات دي هر یو شي نه خبرې یو د دې ځای چې کوم مشکلات دي هغې نه خبرې نو دا کورنۍ چې رسمي دلته وخت یې کړی ټول او په دې لحاظ سره زما په خیال دا یو موضوع ته دی هغه دا چې موږ غواړو چې پیښور خلک هم دا ومني چې او پیښور لپاره یو شی آفتاب خان دا आवाज هم شته چې پیپلز پارټي او قومي وطن پارټي کې قربتونه ډیر سیوا شو سر راغلو ولا وخت کې امکان شته چې یو ځای شي تاسو دوباره ګوره قربتونه خو چونکې هغه پی ډي ایم کې دي موږ هم پی ډي ایم دا خو خبره لازم چې دا هغوی مشرانو زه احترام کوم هغوی زما احترام کوي خو زموږ اوس دومره وخت تېر شوی دی زموږ یو خپل یو سټانس دی یو نېشنل سټانس دی او هغه باندې قایم و دا موږ ځکه کړو چې دلته د خلکو او د عوامو او د صوبې د حقوقو لپاره دا ضروري وه د هغه موږ یو سانس اخیستی دی په هغې باندې موږ روان یو نو په دې لحاظ سره زموږ یو بل سره رابطې به هم کېږي او به کېږي او پي ډي ایم پهلې دې نه مخکې هغوی د درې یو افطاري کړې وه هغې ته موږ کتلي وو دا خو داسې هغه خبره نه ده د نورو سیاسي پارټیو خلک مشران موږ نه راځي مطلب هر قسم امکان موجود شته دی چې راپو ولا وخت کې تاسو چې یو ځای الیکشن وکړو شو هغه خو د الیکشن وخت چې راشي بیا به کېدی شي هغه به الیکشن الاین شي هغه چې ګورو چې څه صورتحال جوړېږي هغې نه پس مننه قومي وطن उसको उजागर करना और इस बुनियाद पे हम ये समझते हैं कि चूँकि इलेक्शन में भी फ्रॉड हुआ है और अब भी ये परफॉर्म नहीं कर सका खुद कहा कि मैं कुछ कर नहीं सका तो इस लिहाज से हम इसका इस्तीफा उसके बाद फिर बातचीत होगी ठीक सर आगे इलेक्शन में क्या देखते हैं KPK में क्या नजर आता है आपको सियासी अभी तो वक्त है उसमें हर एक पार्टी अपना वो सिलसिला उन्होंने शुरू किया तंजीमी भी जमहूरियत भी तो वक्त के साथ साथ फिर देखी जाएगी क्या कुछ है थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया